دا چا کښېنولی دی دا برګېډیرو فلانیو ډینګاني کښېنولی دی هغه معتبر چې د وطنونو دعوا درلوده هغه معتبرین چې دلته د افغانانو دعوه درلوده هغه معتبرین چې دلته د اسلام دعوه درلوده هغه معتبرین چې دلته د شرعي نظام دعوه درلوده هغه خلک نن دا خبره کوي وایي دا کسانان چې ناست دي دا جیچکیو کښېنولي دي سرکار کښېنولي دي جیچکیو نه چې د جیچکیو پلار راته ووایي قسم په خدای که مې د دې خپلې خبرې څخه یو سکینټ واړی دا خبره به زموږ پر ژبه پرته یې چې موږ پر دې قبایلي سیمه پاسپورټ نه منو که پاکستان لاګو کړی دی که د پاکستان هغه عظیم پلار امریکې په دا لاګو کړی دی که تا یې که هغه یې که برطانیه یې که ټول یورپین و عربو دا ګرد ملکونه ورسره یو شي دا د عوامي نشنل پارټي او دا د ملتپال ګوندونو د دې تاجر لغړې اتحادو دا فیصله ده د دې قبایلو دا فیصله ده چې دا پاسپورټ په یو صورت موږ دلته پر قبایلي سیمه نه منو نه موږ ودې ته تیار یو زور کوې ظلم کوې هر څه چې کوې چې ګرد سره جټ تیارې راوالوځې دا ستا ګرد زور و قوت پر دغه پرلت باندې استعمال کې نن خو هغه جاسوسان هغه د دوی وفادار او غلامان چې په هر تاریخ کې خپله وفاداري په لوړه غاړه د دوی سره وړې ده هغوی دا خبره کوي هغوی دا وایي چې دا پرلت دی او 50 کسو دی دا دلته ناست دی چې دا دې هم پر سر باندې کښېني قسم په خدای که دا کانټینر یا پاکستان یا افغانستان د دا ځای څخه یو فوټ وښورئ چې موږ ته زموږ لاره نه ده ریله کړې موږ خپله لار غواړو حقیقي یې غواړو عیني یې غواړو پښتني یې غواړو اسلامي یې غواړو پاکستان چې کوم عین جوړ شوی دی هغه عین چې د 50 قومونو دپاره جوړ شوی دی چې په پاکستان کې 15 قومونه په خاصه توګه آباد پنجاب سندی بلوچ سرایکی پښتون د دې دپاره د چلاو هغه عین جوړ شوی دی پر هغه عین ورسره کښېنو جرنل را سره پر کښېني که هر څوک را سره پر کښېني پر هغه عین یې ورثابته کوو چې وروره ستا دا عین په یو 50 ورقه کې دا خبره پرته ده چې دا قبایل دي وروره دا قبایل به ازاد وي د دې مخنیوی به نه وي نن چې ته د خپل عین هغه یو 50 ارټیکل نه منې هغوی هم نه منې په وچ زور د ما سره دا خبره کوي یوه ورځ په یوه نامه او بله ورځ په بله نامه خپلې فارمولې جوړې پرند هم د دوی وزیران تللي وو پرند هم د دوی وزیران افغانستان ته تللي وو هغه د دوی وفاداره غلامان ناست وو هغه یې ډېر خوشحاله وو خو دا تللي دي دا خوا به داسې نه وې راوي هغه صرف په چشم پسې تللي وو هغه صرف د چین ټرین چې دا کومه لاره روانه ده تجارت صرف د ټرین د پټلۍ دپاره تللي وو چې وروره د ټرین پټلۍ چې موږ را روانه یا د تاجکستان او د ترکمنستان پورې رسېدلې دلته د افغانستان را ورسېده اوس به دا ټرین پټلۍ پر دې لار راوړي هغه به بیا پر دې لار ځي دا جلا یو بله فارموله د چین د تجارت ده د دې دپاره کړلي وو هغوی د خپل تجارت او د خپل ټرین خبره کوله او دا یوه خبره یې صرف ورسره وکړه چې افغانانو کډوال به موږ په زور نه باسو زور ظلم و زیاتو به نه ورسره کېږي او د دې جایدادونه به څوک په ارزانه بیه نه رانیسي خو 2 میاشتې ټیم ورکوو آیا موږ پوښتنه کوو موږ دا پوښتنه کوو په 2 میاشتې کې دا د ده جایداد څوک رانیسي په پوره بیه څوک یې رانیسي په پوره بیه 2 میاشتې خو ده دومره ټیم نشته ته هغوی ته 3 کاله ټیم ورکړه ته هغوی ته 4 کاله ټیم ورکړه کم از کم 2 کاله ټیم ورکړه بیا دا خبره وکړه چې وروره د افغاني پراپرټي به څوک په ارزانه بیه نه رانیسي
که ته 2 میاشتې ټیم ورکوې 2 میاشتې باید یې جایداد ته قبضه کوې یا ستا هغه وفاداره غلامان چې د تا سره په دې کاروبار شریک دی یا ته یې په هغو رانیسې د ځان دپاره د 1 کروړ روپو سړی په 10 لکه روپۍ نه کوي یو افغانۍ ورور ولاړ و انټرویو یې کوله ما ته برای په ویډیو په دا واټساپ کې په مخه راله زه خپله دا سوشل میډیا ډېره نه ګورم کله ناکله یې ګورم دا په مخه راله هغوی وایي زما نه زرنج څوک رانیسي نه زما موټر څوک رانیسي نه زما سړی څوک رانیسي زما نه توري څوک رانیسي چې زه یې پر خرڅوم هغه یې دی په نڅ راسه غواړي در هغه چې زه وایي چا ته په خیرات کې ورکړم زما به یو شی سي مګر دلته دوی راته وایي چې پر دنیا یو شی نه در سره کوي سوا یو د بشترې چاته کې پرېوځي خپله بشتره دې وې سبا اوس نور ظلم سره کم دی دا د ظلم امتیاز څنګه ده چې زما دلته اساسي پرتې دي زه چې راغلی 50 کاله ما دلته تېر کړي دي ما د بل مزري د بل خوارۍ په خوله ځان دپاره د بچیانو دپاره د یو سب سر پیدا کړی دی او هغه نن زما څه خلک صرف د ګاډرو پر بنیاد غواړي وایي دا ګاډرې رابوي هغه وایي وروره د مځکې سرای را سرای نیسه وایي مځکه زما نه ده پکار ما دا ګاډر پکار دومره ظلم دومره ناجایز ورور د ورور سره کول پښتون یې د پښتانه سره کول خو هغه د پنجاب ظلم خو مخته کښېږدي هغه پنجاب چې کوم ظلم ورسره کوي هغه پنجاب چې ډنډه پسې راخسې ده هغه پنجاب چې هغه افغانان یې خوندې په جلو کې اچولي دي هغه پر هغه یو څه ورسره وکړه پر هغه یې ملاتړ وکړه پر هغه که نور هېڅ مدد قوت ستا نشته تش په خوله خو دومره ووایه چې پنجاب ظلم کوي زما د پښتنو سره مه کوه دا ظلم که چیرې ستا دا ظلم روان وي بیا زموږ د غیرت پیمانه پوره کېږي بیا موږ له هم غیرت راځي بیا په یو ښار پښتني کې قسم په خدای که یو پنجابی پرېږدم دا قدر خو ووایه